مونږ ډېر خلک داسې دي چې روژه په خوب کې تېروي. امام غزالی صاحب فرمایي ای نادانه لږ په ځان مشقت راولوه چې ماښام کې تا ته پته لګي چې ما روژه وه او چې ته راپاسې ټوله ورځ دې په خوب تېره کړه او مخې د شربت پر نه شربت نه څکمه زه تږی نه یم ته به خاورې تږی تا خو ټوله ورځ چې دې په خوب تېره کړې ده. نو روژه چې دی په خوب کې مه تېروئ. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي ما د الله رب کریم 2 شیزونه په عباداتو کې زیات خوښ دي. الله رب کریم 2 شیزونه مې په عباداتو کې زیات خوښ دي. قربان څه شی دې خوښ دي؟ وایي دا مې خوښ دي چې ښې اوږدې شپې وي، جمع وي اوږدې شپې وي او رب ته سړی په سجده باندې پروت وي او دا ټوله شپه په سجده کې تېره شي. یو مې دا عبادت خوښ دی او یو مې دا عبادت خوښ دی چې سخته ګرمي وي او ښې اوږدې ورځې وي او سړی ښه تږی پکې او ستړی پکې ما ته دا روژې خوند راکوي. او حقیقت دا دی د ښکته علاقو کې سړي ته روژې احساس کېږي. دلته خو خیر ساله دی پته نه لګي. ښکته علاقو کې سړي ته پته لګي چې واقعي نن تا روژه وه. بیا هغې روژې اهمیت هم وي، هغې روژې سړي سره قیمت هم وي ولې چې ته پې ستړی شوی ټوله ورځ تا خوله بند ساتلې مشقت دې برداشت کړی.